أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. نن چکم آیتون دی ندیت آیتونو کې د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر تذکرہ ده. امر وینا ته وایي چې په پښتو کې ورته مونږ وینا وایو. نو دا وینا کله د تعلیم د پاره راځي، کله د توجه ګرځولو د پاره راځي، کله دا د حکم په معنا باندې راځي. د دې خبره تعلق د دې سره دی چې دا وینا کوون کې څوک دی او دا وینا چاته کوي. کله کله مثلا پلار ورکوټي ماشوم بچی ته داسې خبره وکي چې ګوره بچیا ګندګي مکوا، په پوزه کې ګوتې موا، سخاواله مکوا، زې په زې لاړې متوکا. نو دا تلقین دی، دا تعلیم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بیبي حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها یو معشوم عمر بن ابي سلمہ، نو هغه به نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو ځای په دسترخوان بناستو، په یو پلیټ کې ور سره ډوډۍ خوړه. دا مخ کې چې یو ځل تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حقوق او د مقام په باره کې ویلیو. نو دومره لوړ مقام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی، خو بیا هم یو معشوم ځان سره په ډوډۍ کې نه وي. دا لوړوالی دی، دا لویوالی دی. نو هغه معشوم به داسې پرې کاسه کې یا پرې پلیټ کې بیا د لاس داسې یو ځای بل معشوم و. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته تعلیم کوي، یا بنیا بچیا سم الله، چې ډوډۍ خورې نو د الله نوم والا، وکل بیمینک او په ښي لاس باندې خوره، وکل مما یلیک او د خپلې مخې نه خوره. نو دا تلقین دی، تعلیم. داسې نهي والا، نهي بندولو ته وایي، منع کولو ته وایي. نو د منع کولو بیا مختلف مراتب دي. دې آیاتونو کې به دا خبره بیان. امر او نهي بنیادی طور باندې الله تعالی کوي، ځکه چې حاکم مطلق الله دی. نو مطلق امر او مطلق نهي د دې اولنې حق الله رب العالمین دی. ځکه سوره نحل کې الله تعالی فرمایي ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. دا په ټول قرآن مجید کې جامع ترین آیت دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځلې په سفر روانو چې ګوري نو شپه ده او د هغه طرف نه نور خلک هم دي، هغې هم دغلته څه خیمې میمې لګولې دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پې آواز وکړو، وی څوک یې؟ وی مسلمانان. وی ښځه نو زه ستاسو نه امتحان لرم. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا عادت و چې خلکو نه به امتحان اخیسته، یو آیت به ورته پیش کړو، یو مسلې تپوس به یې وکړو. دې کې مطلب خلک علم طرف ته راګرځولو. زمونږ په دې اساتذو کې مولانا ظهور الرحمن رحمه الله او مولانا عنایت الرحمن رحمه الله، دې کې دا کمال. مولانا عبدالرحیم صاحب رحمه الله هغه کې هم دا و چې داسې علما به کېناستل، نو هغه به یو آیت تپوس کوي، وایه دې آیت په باره کې تاسو څه وایې؟ نو دا به یو علمي مباحثه به م واو،
یو علمی مکالمه. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ داتل خلکو نه تپوس کو وی وای ای القرآن اعظم، په قرآن مجید کې د ټولو نه لوی آیت کوم یو دی؟ نو هغه ځای نه آواز راغی الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم، آیت الکرسی ویله. حضرت عمر وی ٹھیک ده، جواب صحیح ده. بے تپوسو کو وی ای القرآن اجمعو، په قرآن مجید کې د ټولو نه جامع ترین آیت کوم یو دی؟ جامع آیت چې پای کې بنیادی خبرې ټولې ذکر شوي اجمالا. نو دا آیت وتویل سوره نحل، ان الله یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، پدې کې امر هم دی، پدې کې نهی هم ده، پدې کې وعظ هم دی. دا ټولې خبرې پدې کې بنیادی راجم دي. بیت تپوسو کو وی ای القرآن اخوفو، په قرآن مجید کې د ټولو نه د یری آیت کوم یو دی؟ نو هغه ځای نه بیا جواب راغی چې من یعمل سوءا یجز به، چام چې ګناه وکړه نو د هغې بدله به ورته ملاویږي. دا خطرناکه خبره، ډېره د یری خبره. داسې به څوک چې د هغه نه به بد کار نه شوی. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دوباره بیا تپوس وکړ وی ای القرآن ارجع، په قرآن مجید کې ډېر زیات د امید آیت کوم یو دی؟ د تمې آیت کوم یو دی چې سړی پې خوشحالیږي؟ بیا د هغه ځای نه جواب راغی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ای هغه بندګانو چې په ځان زیاتی کړی، ګناهونه کړي، د الله د رحمت نه مه نه امیده کېږي. ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله چې وغواړي هر ګناه بخي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی الله افیکم ابن ام عبد، ستاسو د په خدای قسمی دا راته ووایه ستاسو په دې قافله کې عبد الله ابن مسعود خو نه دی؟ دا جوابونه خو د عبد الله ابن مسعود نه بغیر بل څوک نشي ورکولی. هغې د هغه ځای نه جواب وکړو اللهم نعم، او دا خو عبد الله ابن مسعود دی چې دا قسمه جوابونه ورکوي. دا علم دی، دا پوهه ده. نو الله رب العالمین هم امر کوي ان الله یأمر بالعدل، الله د دې امر کوي چې حقدار له حق ورکړي. عدل مطلب دا دی حقدار ته حق ورسوي، د یو حق بل له مه ورکوي. د الله حق الله له ورکړي، د بندګانو حقوق بندګانو له ورکړي. په بندګانو کې بیا د هر بنده حق هغه له ورکړه، د یو حق بل له مه ورکوه. والاحسان، او الله د دې خبرې حکم کوي چې احسان کوي. احسان معنا دا ده چې ښه سلوک کوي، ښه سلوک کوي. یو کار چې کوي په ښه طریقې کوي، د بګار په طریقې مه کوي، ښه په مینه یې وکړي. یو د یو کار نه ځان خلاصولي، دا په دې پښتو کې ورته مونږ منځګزار وایو. د دې منځګزار مطلب ښه هم دی، منځګزار یعنې منځ ادا کول. خو دا ځینې خلک رښتیا هسې ګزاري، نو دا په صحیح معنا دا په بله معنا منځګزار دي، دا منځونه هسې ګزاري. نو ګزارل یې نه دي پکار، په صحیح طریقې ادا کول. و ایتاء ذی القربى، او الله امر کوي، حکم کوي چې خپلوانو له د هغې حقوق ورکړي. ذوی القربى، نفقة الاقارب، د خپلوانو خرچه په سړي کله لازمي، مور او پلار، بچي، کله رونه خویندې هغه کمزوري، کله نږدې رشته داران هغه کمزوري. نو بیا په سړي باندې د دې خبرې حق چې د هغې نفقه به ورکړي، او د ښځې او د بچو خو به خامخا ورکړي. دا نفقة و ایتاء ذی القربى، دا خو امر. وینهی، او الله نهی کوي عن الفحشاء والمنکر والبغي، د بے حیاۍ نه الله تعالی نهی کوي چې کومه خبره عقلا غلطه ده. والمنکر، او چې الله حرامه کړې ده، الله بنده کړې ده چې داسې به نه کوئ. عقل یې مني او که نه مني، او عقل مې پوهېږي او که نه پوهېږي، خو چې الله وایي مه کوه نو دا به نه کوې. والبغي، او الله د دې نه منع کول کوي چې څوک د خپل حد نه زیاتی کوي. په خپل حدودو کې دم نه دی هر سړی اوسېږي، د حد نه د تجاوز نه کوي، د حد نه د زیاتی نه کوي. د هر چا خپل څه حدود دي.
دا هغه د حقوق حدود دي، دا هغه د اختیارات حدود دي. نو دا خپل حدود او دا خپل حقوق او دا خپل اختیارات نه د اخوا تجاوز نه کوي، د بل په حق کې خپل نه غځي. بغي دې ته وایي چې سړی د خپل حد نه زیاتې کوي. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، خلق سره زیاتې شروع په خپل حد کې نه اوسېدو. دین الله تعالی منع او ګوره یوازې امر نه کوي، یوازې نهي نه کوي، وعظ کوي. وعظ څه مطلب؟ واعظ معنا دا چې داسې خبرې کوي چې هغه زړه نرموي. یعظکم لعلکم تذکرون، الله امرم کوي، الله نهیم کوي، او الله پاک وعظم کوي. داسې کلام او داسې خبرې کوي چې په هغې د خلکو زړونه نرمیږي. لکه په انسانانو کې قسمونه مختلف دي. څوک داسې فلسفي دماغ والی نو هغه په فلسفي په خبره پوهېږي، څوک داسې عام ساده خلک نو هغه د وعظ او د نصیحت د الله پر کلام کې دا ټولې خبرې دي. داسې په یو عامه مجمع کې صرف د یوازې د فلسفي خبرې هم نه کېږي او یوازې د وعظ خبرې هم نه کېږي، ځکه چې په هغې کې مختلف قسمه خلک نو څه به پکې د فلسفي خبرې، څه به پکې ډېرې زیاتې جوړي، څه به پکې عامي، څه به پکې د نصیحت خبرې، څه به پکې داسې خبرې چې هغه مرققي، زړه نرمونکي، څه به یروونکي خبرې. نو دا آیت دی چې په دې کې دا پته ولګېده چې الله امر او نهي کوي. بیا د الله پیغمبر هم امر او نهي کوي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په باره کې قرآن کې دا وایي چې یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر. دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام په تورات کې دی مومي دي. تورات کې د دې پیغمبر علیه السلام تذکره ده. الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. تورات او انجیل کې د نبی علیہ السلام نوم دی. تورات او انجیل. اوس به تاسو حیران شئ دا پرې ترکی کې یو تورات را پیدا شوی دی، یو انجیل. تورات نه دی، انجیل. هغه په چمړه باندې لیکل شوی دی، 52 صفحې دي. هغې په باره کې اول آرکیالوجي والا دنیا راوستل غیر مسلم چې هغې ته دا ووایي چې دا ووایي چې دا تاسو د دې متعلق دا ووایي چې دا به د څونه مودي، نو هغې وایي چې دا د 1500 سال نه قدیم دی، کم از کم د 1500 کالو نه دا پخوانی دی. یعنې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکینی لیکلی شوی دی. په هغې انجیل په هغه کتاب هغه په چمړه لیکلی شوی دی او د سونې په اوبو لیکلی شوی دی، او په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم بالکل واضح دی، څنګه چې سوره صف کې الله تعالی وایي چې په انجیل کې عیسی علیه السلام خلکو ته دا ویلي و چې یأتي من بعد اسمه احمد، ما نه رسته به پیغمبر راځي او د هغه به احمد نوم. همدا د نبي علیه السلام احمد او محمد نوم پکې واضح لیکلی شوی دی. هغه زمانه کې چې د عیسایانو کوم پوپو، کیتولیک چرچ چې کوم پوپو بینیډکټ، نو هغه د دې متعلق ولستو چا دې تپوس کوترو دې په باره کې څه وی، نو هغه وی زه دې په باره کې دا وایم چې دا زه وګورم، نه نه بعد به خبره کوم. بیا د هغې نه بعد یو ځل داسې خبر راغی، خو دوباره بیا د هغې کنفرمیشن ونه شو چې خبر څه شو. یو ځل داسې خبر راغی چې پوپ بینیډکټ چې دی هغه سره د خپلو 40-45 نور چې کوم د هغې هغه پادریان دي غټ، چې هغې ورته کارډینیل وایي، غټ کارډینیل، غټ پادریان دي د هغوی. یو خو د غټ پوپ دی د هغې د ټولې دنیا، یو د هغه پوپ نه لاندې مرتبه کې غټ 45 کارډینیل. هغې ویلي چې موږ په دغه کتاب باندې عقیده لرو، د دې خو مطلب دا دی چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر دی. ځکه تاسو به حیران شئ چې په 600 کاله کې دا اولنی ځل دی چې د بینیډکټ استعفا ورکړه د پوپ د دې عهدې نه. کني چرته ویټیکن کې دا په تاریخ کې چرته مخکې یو ځل داسې 600 سال مخکې یو واقعه راغلې وه، ورنه په دې 600 کاله کې داسې واقعه چرته راغلې نه ده چې یو پوپ د استعفا ورکړي.
به هر حال دا خبره دې ته محتاج نه ده چې که پوپ مسلمان شي او یا دغه سره نور کارډینیل مسلمان شي نو دا جوړ شو چې په اسلام کې بچرتا د اسلام به ډېر غټ دلیل را پیدا شي. د اسلام د مخکې نه دونه لوی دلایل دي او د محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبر دونه لوی دلایل دي چې هغه سنوي دلیل ته محتاج نه دی. خو به هر حال دا نوې خبرې را پیدا کی. نو قرآن د دې حواله ورکړې ده چې الذي یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، او دا پیغمبر کار څه دی؟ نو دې دپاره مې دا آیت ویلو چې یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي. ويحل لهم الطيبات، خلقو دپاره حلال شیزونه پاک شیزونه حلالي. ويحرم عليهم الخبائث، او ګنده شیزونه په حرامي. ويضع عنهم اسرهم، او هغه بې ځایه بوجونه د دین لرې کوي. د پیغمبر راتله د خلقو دپاره بوج نه دی، د پیغمبر راتله د خلقو دپاره د بوجونو کمیدل دي. خلقو باندې ډېر زیات بوجونه او د خلقو پرې سرونو باندې ډېر لوی بوجونه خلقو اچولي، اضافي بوجونه د خدای نه علاوه د بل چا د بندګۍ بوجونه، دا د پیغمبر علیه السلام لرې کړو. والاغلال التي كانت عليهم، خلقو د انسانانو پرې غاړو کې توقونه او زنجیرونه او اتکړۍ او بیړۍ اچولې وې په لاسو او په خپو کې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د راتلو لویه فایده دا وشوه چې د انسانانو نه هغه بیړۍ او هغه زنجیرونه او د غاړې هغه توقونه یې ختم کړه. صرف د یو عرب د بندګۍ هغه توق ورته په غاړه کې واچو. نو دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر پیغمبر هم کوي. بیا تاسو د سوره حج هغه آیت ویلې ده مخکې په اقامت الصلاة کې ما حواله ورکړې وه چې الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. الله امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي، پیغمبرم امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي، او اسلامی حکومت هم د دې لپاره راځي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړي. الذین ان مکناهم فی الارض، دا مهاجرین او دا چې د مکې معظمې نه راغلي دي او خپل وطن یې پرېښی د څه دپاره راغلي؟ وطن خو د دوی و، خو د اسلام دپاره یې خپل وطن پرېښی. نو دې دپاره راغلي ان مکناهم فی الارض، که دوی له مونږ په ځمکه کې اختیار ورکړو نو اقاموا الصلاة، دی به د مونځ نظام قایموي. وآتوا الزکاة، او د زکات نظام به قایموي، زکات به ورکوي په خپلم او په نورم. وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر، او اسلامی حکومت کار بدایي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر به کوي. دا د اسلامی حکومت هم ذمہ داری ده. بیا د عام خلکو هم دا ذمہ داری ده، د عام خلکو دا ذمہ داری ده. یو سړی په خپل کور کې هم امر بالمعروف او نهی عن المنکر به کوي. وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها، وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها. خپل دی بال بچته د مانځه حکم کوه او په خپله مونځ کوه. دا نه چې په خپله مونځ نه کوې بچي ته وایې چې پاسه مونځ کوه. په د یورپ کې دا طریقه ده اوس، پلار مور خو په خپله ګمراهی او په دې پوه شوي دي چې زه خو لاړم غرق شوم، خو دا بچی نه غرقېدل غواړم، نو په خپله به یې لوپټه نه وي په سر او ډرایوینګ به کوي او مور او بچی به یې ځان سره کېنولی د 7 کالو 15 شپږو کالو ماشوم هغې ته به یې سکارپ په سر کړی. سړی حیران شي دا سکارپ ښه شی دی، دا ته په خپله ولې نه اغوندې؟ زه حیران یم. یو ځل داسې وشوه چې هلته ما ته چا ووایي ملګرو وی یو جوان هلک دی او د 10م جماعت یې پاس کړی دی او هغه عیسایي شو. نو ما وی چې دا ولې عیسایي شو؟ نو دا معلومات پکار دی، وی چې هغه چا سره ملاقات نه کوي. بهرحال ما د هغه د ملګرو معلومات وکړل چې د په سکول کې ملګري څوک، د سکول ملګري مې ول را پیدا کړل او هغې ته ما ووایي چې تاسو دا مهرباني وکړئ چې د هلک سره میلاو شئ په څه طریقه، تاسو سره دوستي ده. خو دا دې تپوس وکړئ چې آخر ته را مسلماني دې ولې پرېښوده، ته عیسایي ولې شوې؟ هغې کې یو جوان هلک و ماشاءالله، هغه ډېر زیات همت وکړو او هغه په هغه پسې لاړ او هغه ډېر زیات په مشکله باندې هغه سره میلاو شو، په یو چرچ کې پروت و. چې ورته ځان ورسو ورته یې ووایي چې دا راته ووایه چې ته دا عیسایي ولې شوې؟ هغه ورته وایي چې زه ځکه عیسایي شوم چې صفا خبره دا ده چې زما مور او پلار به نه مونځ کوو، نه به یې روژه نیوله، نه به یې تلاوت کوو، نه به یې قرآن زده کوو، نه به یې د دین بل څه کار کوو،
او په ما پسې به ډنډه راغستې وه، سهار وختي به یې پاسولم پېشمني مالې چې شابه قرآن وایه، هر مانځله به یې لېږلم، روژه به یې راباندې نیوله، تلاوتونه به یې راباندې کول، جومات ته به یې لېږلم چې نه تلم نو بیا زما حالت ښه نه و. نو ما په دې سوچ وکړو چې آخر دا جنت او دا جهنم صرف زما لپاره دي. که دا جنت دومره ښه شی او دا تلاوتونه او دا منځونه او دا قرآن دا وینا دا ډېر ښه کاري، نو دا مور او پلار یې په خپله ولې نه کوي؟ زما په ذهن کې دا راغله چې داسې زیاتی کوي زما سره. زه هغه دین څنګه ومنم چې یو سړی په خپله نه مني او په بلې مني؟ وایي زه که په دې وجه رالم. نو د هغې نه بعد ما بیا هغه پلار او مور ته بیا ما ورته ویې چې ګوره دا سته عامه خبره مې وکړه خلکو چې آخر د خدای نه یېرېدل پکار دي. چې ته په دې پوهېږې چې زه په غلطه لاره وم او اوس دې بچي ته سمه لار ښیم، نو ته په خپله هم په سمه لاره روان شه که نو وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها. په خپله خو خپلو بچو ته د حکم کوه د مانځه، خو په خپله هم کوه چې بچي ته د مانځه حکم کوې او په خپله مونځ نه کوې، نو بچی به څه وایي دا ته ماته څه وې. دارنګې بیا ماشوم بچي ته د ورکوټي نه ورکوټي ماشوم بچي د 7 کالو بچي په باره کې په حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مروا صبیانکم بالصلاة، خپلو ماشومانو ته د مانځه حکم کوئ وهم ابناء 7 چې دا د 7 کالو. هغه ته وایه بچیه مونځ کوه، ګوره مونځ ښه شی دی، په مونځ کې دا فایده ده، دا خو د الله تعالی له طرف نه یو فریضه ده، دا به بیا ته لوی شي، بیا په تا باندې بالکل فرض وي، د اوس نه ورسره ځان عادت کا. نو دا شروع په طریقه باندې عادت کوه. نو دا امر دی، امر بالمعروف نهی عن المنکر. امر بالمعروف هم یو فریضه ده او نهی عن المنکر ځان له فریضه ده. دا قرآن تاسو ووایئ چې کوم ځای کې امر بالمعروف راغلی دی تقریبا په هر ځای کې ورسره نهی عن المنکر راغلی. یو ځای نیم داسې دی چې په هغې کې امر بالمعروف لفظ ده او نهی عن المنکر نشته، یو ځای به زیات نه زیات ته پیدا کړي د هغې کې د امر لفظ راغلی. وامرت لاعدل بینکم مثلا، وامرت لاعدل بینکم، ورنه چې په کوم ځای کې راغلی نو امر بالمعروف او نهی عن المنکر دواړه راغلي. او ډېر ځایونه داسې دي چې په هغې کې نهی عن المنکر راغلی ده او امر بالمعروف ورسره نشته. قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله، زه منع شوی یم چې زه د هغه چا بندګي وکړم چې تاسو یې سوا د الله نه بندګي کوئ. دې سورت مائده کې به ډېر ځایونه کې راغلي لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاسم واکلهم السحت. دا چې ځان ته لوی علما وایي، دا ډېر ځان ته ډېر پاک او ډېر لوی بزرګان وایي او ډېر پیران ځان ته وایي او ډېر خدا رسیده خلک ځان ته وایي چې موږ الله ته رسیدلي یو. نو هغوی ولې دا خلک نه منې کوي د دې دروغو د وینا نه او د دې سود د خوراک نه او د حرامو د خوراک نه؟ لولا ینهاهم الربانیون. دا هم په دې صورت مائده کې، دې صورت مائده کې بل ځای کې قرآن کې الله تعالی فرمایي لعن الذین کفروا من بني اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه. دا بني اسرائیل ولې په لعنت شو؟ عیسی علیہ السلام او داود علیہ السلام ورته خیرې وکړې. د عیسی علیہ السلام او د داود علیہ السلام په ژبه باندې په لعنت شو. دا ولې؟ ځکه چې كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، دی به د هغه منکر نه خلک نه بندول چې کوم منکر به خلکو کو، دی به نهی عن المنکر نه کوله. د سورة اعراف کې واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، دا خلق مبارک دا کلی مبارک د خلکو نه تپوس وکړه کنه چې د سمندر په غاړه کلی و. اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، په کومه ورځ باندې به چې د خالي په ورځ دا میان به ډېر ښکاره او په ډاګه راتلو، دی به میان نیول. ظاهره خبره ده سمندر په غاړه نو مچیمارانو د میانو نیولې کار ځان له به خوړل او خرڅول به. نو بیا به قرآن وروسته بیا وایي چې الله تعالی خو دې منع کړي چې تاسو به د هفتې په ورځ ښکار نه کوئ. نو دې کې 3 قسمه خلک، اول 2 قسمه. اول یو قسم خلک هغه و چې هغوی ښکارونه کول د هفتې په ورځ، هغوی هم اول چل شروع کړو. اول یې داسې بانې مانې او داسې هیلې ملې، دا هیلې نه چل ولې شروع. پخوا په زمانه کې چې ته څوک سړی تېر شوی وي چې د ما سره دومره خزانې دي
خو زکات اړو را باندې لازمیږي نه. څنګه د معنی نه لازمیږي؟ وایي مال چل راځي که نه، او تعالی څه چل راځي؟ وایي چې 11 میاشتې پوره شي که نه، ما خزانې ښځې ته وبخم، نو ما سره خو کال پوره نه شي، نو چې د هغې سره بیا 11 میاشتې پوره شي نو بیا ما ته را وبخي، نو به د هغې سره هم کال پوره نه شي، نو بس خزانې د ما او د ښځې په منځ کې ځي راځي او زکات اړو را باندې لازمیږي نه. نو په دې خزانو به څه کوې ته؟ حاجي په دې خزانو به څه کوې؟ ته د خزانې خامار یې. حاجي ستا لپاره پخوا په زمانه کې به دې کتابونو کې لیکلي دي، قمقلو خلکو دا کتابونه پخوا به علما ډېر عجیبه عجیبه کتابونه لیکي. د قمقلو کتاب د امام ابن جوزي لیکلي، د هوښیارانو کتاب، د لیونو کتاب، د حمقا او د قمقلانو او د مغفلینو کتاب. یو سړی قمقل دی، هغه درته خښتې د سرو زرو جمع کړي هلته په یو ځای کې، او روزانه ځي ورته ګوري، هلته ورته ګوري، یو ساعت دیدن کوي، نو بیا ترې راځي خاورې مورې پرې راواړئ. چېرته څوک سړی پې پېښ شوی، هغه وایي دا سړی دلته څه کوي چې په مخه هلته ځي، چې ویې کتل هلته، نو هلته خو د سرو زرو خښتې پرتې وي، بد هغه د سرو زرو خښتې راوړې کور ته، او هلته یې د عامې خښتې کېښودې او بیا ورته لرې غونډه کېناست. هغه سړی په کوم ټایم کې چې راتلو چې راغی، چې ویې کتل، اوهو تندیل ټس را پرېښوده، چې شی خو نشته، خو د سرو زرو وی دا خو هسې تشې خښتې پرتې دي. دی وله راغی، ورته یې ولې جاړې؟ وایي جاړم په دې چې دلته زما د سرو زرو خښتې پرتې وي. نو وایي تا د سرو زرو په خښتو څه کول؟ وایي زه به هره ورځ دیدن نه راتلم. نو هغه وایي تا خو تش دیدن کوو که نه، نور په تا څه کول؟ خو دې خرو ته ګوره وایي دا د سرو دي، ستا لپاره خو د سرو د خټه یو شی دی، خو ته دې ته ګوره وایي دا د سرو دی، به د چا په کار راشي، څوک به ته څه کار وایي. وایي تا لپاره خو صرف دیدن دی، ته ورته صرف ګورې. نو خبره بنیادي طور دا ده، امر بالمعروف او نهی عن المنکر. نو هغه خلکو د هفتې په ورځ باندې ښکار کوو، نو چل ولې کوو، چل ول. بیا آخر کار زړور شو، چې زړور شو نو د خالي په ورځ به کلاو ښکار کوو. بیا ولګېدو څه خلک په هغې کسانو کې داسې وو چې هغې ورته ووایي چې ګورئ دا ښکار مه کوئ، دا الله تعالی منع کړې ده، ګناه دی، په غلطه طریقه پیسه مه ګټئ. لکه یو سړی وایي هلکه ملاوټ مه کوه، دوکه مه کوه، دروغ مه وایه، په دروغه قسمونه مه خوره، د صحیح په ځای غلط مه خرڅوه. دا څنګه چل کېږي؟ دا نن سبا چې به خلکو چې حرام یې نه یې ګټلي، ته به وایې چې بس دله مزه نه ورکوي، د چې څوک توت ته نه یې خېجولی، چا باندې سترګې نه یې پټې کړي، چا له دوکه نه یې ورکړي، داسې به هغوی خیر هغې د دې خبره نه منل، چې نه یې منله هغه کار به یې کوئ. کوم دی چې تاسو وایئ چې عذاب راځي؟ بیا دا چې چا به نهی عن المنکر کول او د بدۍ نه بندول کول، په دې کې یو ډله بله را پیدا شو. دا د ډلو نه ډلې پیدا کېږي، نو په ډله کې بله ډله را پیدا شوه. هغې ډلې والا ووایي چې یاره تاسو مسې لګیا یې، هسې به خپل مازغه خورئ، هغې مني هسې نه، چې مني نه نو بیا ته یې ورته سره نصیحت کې. په دې خبره باندې ځان پوه کې، نصیحت کول د دې دپاره دا شرط نه دی چې ته به نصیحت کې نو هله به یې کې چې خلک یې مني، نو چې خلک یې مني خو هسې هم مني، نو بیا نصیحت ته حاجت دی. نصیحت کول د دې دپاره دا شرط نه دی چې خلک یې مني او که نه مني. البته یو خبره ذهن کې کېنوه، یو عام نصیحت کول دی، عام مجمع ته، عامو خلکو ته، ډېرو خلکو ته نصیحت کول دی، دا خو به ټول عمر رواني، څوک به مني څوک به نه مني، څوک به کم مني څوک به زیات مني، څوک به نن ومني نو څوک به سبا ومني. دا خو د الله تعالی په لاس کې دا زړونه دي، او د دې زړونو څخه خاص داسې تارونه دي، داسې لینکونه دي. هغه لینکونه کله کله کېدای شي 10 ورځې یو سړی تقریر واوري او هغه لینکونه نه برابرېږي، او په 10مه ورځ باندې هسې یو عامه ساده خبره وشي او هغه سړي زړه ته پرېوځي. نو عامو خلکو ته نصیحت کول دا به چرته هم ته نه پرېږدي. ها یو سړي ته چې ته نصیحت کوې چې بلکل یو کس دی او ته ورته لګیا یې، نو د هغه متعلق چې کله ته په دې پوه شې چې داسې غوړ منګی دی او خبره ترې را تنبیږي، نو په داسې ټول عمر بیا ځان مه ضایع کوه، نو خیر دی د ده په ځای بل ته ووایه، د هغه په ځای بل ته ووایه. خو دا خبره ضروري نه ده چې یو سړی دا وایي چې دا خو عام خلک دي او دې کې خو څو خلک نه مني و چې نه مني پرېږدوی. نو دلته دا چې چا به نهی عن المنکر کوله دي 2 ډلې شو. نو خبره دا ده چې ډلې ټولې 3 شوې. یو ډله هغه وه چې هغې دا ګناه په ډاګه کوله،
دویمه ډله هغه وه چې هغې دا ګناه په ډاګ هم نه کوله او خلک هم ترې منې کول، د خپل وس د حده پورې هغې زور لګولی. درېیمه ډله هغه وه چې هغې دا میان خو نه نیول خو نهی عن المنکر هم نه کوله او دې نورو ته وی تاسې هم مه کوئ. لم تعظون قوما الله مهلکهم، الله یې هم تباه کوي، نو څه له ورته نصیحتونه کوئ؟ نو هغې ورته څه وایي؟ معذرة الى ربکم ولعلهم یتقون. دا نهی عن المنکر ذکر کوو معذرة الى ربکم چې د قیامت په ورځ مو د خدای په دربار کې د بخښنې دپاره بهانه جوړه شي. اخر څه خو به وایو د خدای په دربار کې، نو بیا به دا ووایو چې خدای پاکه مونږ خو په خپله نه کوله، دا نور مونږ به نه کول. نو که چېرته داسې ونه کړو نو بیا هم د بخښنې بهانه نه جوړېږي. او ولعلهم یتقون کېدای شي چې نن نه نو سبا له به ویرېږي د خدای پاک نه، که ټول نه نو څه کسان خو به پکې داسې ویرېږي. نو دا درې ډلې شو. بله ورځ عذاب راغی، چې عذاب راغی نو قرآن عجیبه خبره کړې ده. قرآن دا وایي، دا د نهی عن المنکر خبره درته کوم. قرآن دا وایي چې فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء، چې کله دوی نصیحت هېر کړو د الله خبرې ته او د پیغمبر خبرې ته او د پیغمبر د شاګردانو خبرې ته شا کړه، نو انجینا الذین ینهون عن السوء، مونږ هغه خلک خلاص کړو چې چا د ګناه نه او د بدۍ نه بندول کول، چا چې نهی عن المنکر کوله، چا چې د ګناه خلاف آواز اوچت کړی، هغه خلک مې خلاص کړي. واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون، او چې کوم ظالمان وو هغه مې په یو خطرناک او سخت عذاب ونیول. هغه عذاب سو فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، شادوغان مې ته جوړ کړو، اعاذنا الله من ذلك. شادوغان شکلونه مسخ شو. اوس دا خبره راغله چې کومو کسانو چې نهی د منکر نه کوله او د ګناه خلاف آواز اوچت کړی، نو هغه خلک خو بچ شو. کومو خلکو چې ګناه کوله هغه خو غرق شو. په دې منځ کې پکې یوه ډله بله هم وه چې دغه ګناه یې نه کوله خو نهی هم نه کوله، د هغې خلکو څه چل شو؟ نو په دې کې د علماو په منځ کې هم اختلاف راغی چې دا واقعي د دې خلکو سره څه چل شو. یوې ډلې دا ووایي چې یاره دا خلک به بد شوي، ځکه به بد شوي چې دوی خو کم از کم د خالي په ورځ میان نه نیول. بلې ډلې دا ووایي چې یاره د دې پته مونږ ته نه لګي. الله تعالی دا ووایي چې کومو خلکو نهی کوله د منکر نه هغه مې بچ کړه، چې کومو خلکو ظلم کو هغه مې تباه کړو، او چې کوم خلک چپ وو د هغې نه الله تعالی هم چپ شو. وسکت عن الساکتین، چې کوم خلک چپ وو هغه الله تعالی د دې قابل ونه ګڼل چې د هغې تذکره وکړي، بس د هغې په باره کې پته هم نه لګېږي چې دا څه شو. لیکن درېیمه خبره ډېره زیاته مناسبه ښکاري د قرآن د دلایلو په رڼا کې. هغه څه ده؟ هغه دا ده چې ظلم یوازې دې ته نه وایي چې د کومو خلکو د دې خالي په ورځ ښکار کوو. ظلم یوازې دا نه دی چې په حرامه ډوډۍ ګټله، دا په حرامه ډوډۍ ګټلو. ظلم دام دی چې نهی عن المنکر نه کوله، په حرامه ډوډۍ ګټل دا یو ګناه، دا یو ظلم. خو د منکر لیدل، منکر وینې چې ستا به مخکې ناروا کېږي او تا د ځانه چاړه جوړ کړی، که ستا بچي ته څوک منکر، ستا بچي له څوک سپېړه ورکړي ته غلی پاتې کېږي، که تا ته څوک کنځلو کړي ته غلی پاتې کېږي، که ستا په مال او په کوټه او په پټي او په پوله څوک قبضه ولګوي ته غلی پاتې کېږي. نو ښکاره خبره ده د الله رسول په خبره باندې غلی پاتې کېږي، چې د الله حق ماتېږي او ته غلی پاتې کېږي، ناروا کېږي او ته غلی پاتې کېږي، او په خپل ذاتي معامله کې غلی نه پاتې کېږي، نو دا ګناه ده. نو اخذنا الذين ظلموا، ظلم دې ته وایي چې سړی ګناه کوي برای راست، او ظلم دې ته وایي چې نهی عن المنکر نه کوي، ځکه دا نهی کولم فرض دی او دا فرض پرېښودلم ګناه ده. ګناه کولم ګناه ده، په حرامه ډوډۍ ګټلم ګناه ده، خو د حرامو نه بندول دا یو فریضه ده، او دا فریضه پرېښودلم ګناه ده. نو ځینې خلک په دې وجه غرق شو چې هغې په حرامه ډوډۍ ګټله، او ځینې په دې وجه غرق شو چې هغې کتل چې خلک په حرامه ډوډۍ ګټوي او بیا هم ناروا ته ناروا نه وي، بیا هم غلطه ته غلطه نه وي. د چپو خلکو څه پته لګي چې دا وایي دا جي خاموش اکثریت دی،
نو د خاموش خلکو څه پته لګي خاموش څه دي یو ناروا کیږي دغه ناروا خلاف د خپل وس د حد پورې आवाज چتول پکار دا د امر بالمعروف او دا د نهی عن المنکر چې نهی عن المنکر څوک نه کوي دا سزا ده بیا په دې کې بشمیر احادیث دي حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ځلې په منبر ودرېد ابي ايها الناس انکم تقرؤون هذه الايه اے خلکو تاسو یو آیت وایي خدای آیت په مطلب ځان نه پوهه وي هر سړی د ځانه معنا کوي هغه زمانہ کې هم داسې خلکو چې د آیاتونو به د ځانه مطلب بیانو اوس هم داسې خلک چې د آیاتونو مطلب د ځانه بیانوي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی چې آیت دا ده چې الله تعالی فرمایي یا ایها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم اے مومنانو علیکم انفسکم بد خپل ځان خیال ساته لا يضركم من ضل اذا اهتديتم چې تاسو په خپل لار په سم لار نو د بل سړي گمراهي تاسو ته نقصان نه در رسي و د دې خلک دا مطلب بیانوي چې خیر دی که خلک گمراه دي کنه دا ما په څه کار دی ما ته قرآن وایي چې ته په سم لار نو تاسو د بل گمراهي نقصان نه رسي ودا خبره غلطه ده ځکه چې انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ورېدل دي چې ان الناس اذا راوا الظالم تکل خلق ویني ظالم ظلم کوي او ولم ياخذوا على يديه او دی بیا کولای شي چې هغه د لاس نه ونشي داغه د لاس را بند کی او فلم ياخذوا داغه لاس را بند نکی نو اوشک الله ان يعمهم بعقاب منه قریب ده چې الله تعالی ټول په یو عام عذاب کې گرفتار ځکه چې الله تعالی وایي واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه داغه مصیبت او داغه عذاب نه ویریږي چې یوازې هغه خلک به پکې نه غر کیږي چې کوم ظالمان دي هغه خلک به پکې غر کیږي چې هغه ظالمان ویني چې ظالم ظلم کوي او بیا نه مني کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره یو مثال ویلې دی و یو دوه کشته یو کشته د چاغه کې دوه چتونه دي یو چت په اوبو کې دنه ډوب دی او بل چت بره دی په سمندر کې روان دی کشته رجازونه کې کېږي داسې چتونه پکې اوس د لاندې چت والا خلک چې دي د بره چت ترازی او بار بار د دې په خوا تیریږي کله اوبو ته ضرورتي کله یو شي ته ضرورتي بل شي ته ضرورتي په لار سفر دی مزل نو دا بره خلک په تنګيږي نو دی وی یاره تاسو په مخ راځئ او مونږ تنګوي اوس دیوان لاندې خلک دا سوچ کوي چې یاره دا بل خلک تنګيږي نو مونږ به دا شی وکړو چې مونږ بر دې کوز چت کې زمونږ چت خود دې د چت نه جدا دی نو مونږ به دې کوز چت کې یو سورې به وکړو یو تخته به راوباسو یو تخته راوباسو نو بشالته به مونږ ته د اوبو تنظیم په خپل وشي چې وبم ضرورت نه هغې له به راځي اوبه دا بره خلک چې د دې نه خبر شي چې دا کوز خلک د دې جاز په دې یخ کې یو سورې کول غواړي او د هغې نه تخته راایستل غواړي نو دا بره خلک وایي چې یاره مړه د هغوی چت جدا دی او زمونږ چت جدا دی نو که ډوبېږي خو دوی به ډوبېږي مونږ خو نه ډوبېږو نو دا به د دې بېوقفتوب وي چې دوی ولګېدی او د هغې لاس یې بند کړه چې نه تاسو چې دا چت دا لاندې تخته وباسئ ا دې کې اوبه رادن نه شي نو دا به یوازې دا ښکته جا حصه به ډوبېږي که دا بره حصه دا خو یو جاز دی دا خو نشي کېدی چې ښکته حصه به ډوبېږي او بره حصه سمندر خو دې ته نه ګوري چې دا غلطي بیا چا کړې ده چې یاره جي دا خو د لاندې خلکو غلطي وه نو دوی ډوب کړه او دا بره خلک اوزبرګان دي دا مه ډوبوه که دوی بیا د دې لاندې خلکو لاس ونیو نو دوی به هم بد شي او دا لاندې خلک به هم بد شي او که د هغې لاس یې ونه نیو نو بیا به هغې هم غر کېږي او دوی به هم د غر کېدو نه بچ کېږي داسې دا دنیا یوه کشتۍ ده په دې کې چې خلک غلطي کوي نو ته به د غلطۍ والا لاس نیسي څومره لاس به یې نیسي دا د ستا د وسه پورې خبره ده که نور د هېڅ وس نه کېږي د ژبې وس خو دې کېږي دا وس خو دې کېږي دا خبره غلطه ده زه د دې ملګری نه یم زه د دې حمایت نه کوم په نرمه پوهې کې ضروري نه چې خامخا ته ورته کنځل وکړي او ته ورله سپېړه ورکړي او ته ورته بدې ردي نه دا ضروري خو نه ده پویول پکار دي د بدن نه بندول پکار دي د ګنا نه خلکو بندول پکار دا یو کشته کې مسواره یو وطن دی یو علاقه ده دا یو دنیا ده دا څنګه چې ځینې خلک به ظلم کوي او زه یې هغه زمانه ډېر زیات لري لهذا امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا د مسلمانانو فریضه ده په دې وجه خو ته خیر امت
په دې وجه ته غوره. البته په دې کې بیا یو دوه خبرې لګې علمي دي. علمي خبرې په دې کې دا دي چې د امر مراتب دي. د امر مرتبه ده او د دې نهي د مراتب. د امر ډېر مراتب. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ګناہوں ته په یو رنگ کې نه دي کتلي. یو سړی دی د هغه د ورون ښکاره شو، ورون ورته وایي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي اما علمت ان الفخذ عوره، او ته د دې نه خبر چې دا عورت دی، دا د پټولو ځای. وګوره یو سړی راغی د خدای پیغمبر زکات لېږلی، خلکو نه زکاتون راغونډ. هغه راغی د خدای پیغمبر دای مال راکړي دی او د تاسو راکړي، دا د خلکو مال تحفه راکړي او دا پکې ستاسو هغه زکات دی چې سرکاري مال دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی په منبر باندې خلک راجمع کړل. وی یو سړی زه ولېږم چې د خلکو نه زکات راوړه، د الله تعالی حق ته راوړه، د اسلامي حکومت. هغه راشي او ما ته وایي چې دا پکې د اسلامي هغه حکومت هغه دی او دی پکې مال راکړي دي. نو فهلا جلس فی بیت امه و ابیه، دا سړی د خپل مور او پلار په کور کې ولې نه کېناسته چې ما لیدلی چې دله څومره تحفې راځي؟ دا خو ما په سرکاري کار ولېږه، خلکو ته پته ولګېدله دا خو د اسلامي حکومت نماینده دی او د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام نماینده راغلی دی. نو دله چې څه ورکړو نو دا یې د سرکاري نماینده په حیثیت ولې ورکړي دي، دا د ده په ذاتي حیثیت نه دي ورکړي. نو ګوره نبي علیه الصلوۃ والسلام به یو خبره داسې عامه وکړه چې غلطي د خلکو وه، نو د هغه نوم یې نه اخسته، او یو عامه خبره وکړه. دا بیماري عامه ده، دا نن په ده کې ده، سبا او په بل چا کې. نو په واعظ او په دې نصیحت او په دې امر کې ځینې امر داسې دی چې هغه بالکل اډر دی، هغې کې بیا بله خبره نه چلېږي. لکه اسلامي حکومت اډر وکړي، عدالت اډر وکړي، خلیفه د مسلمانانو اډر وکړي. یو دا واعظ او د نصیحت خبره ده. نو هغه د واعظ او د نصیحت خبره لکه ته فرض کې خپلو شاګردانو ته یا خپلو کشرانو ته خبره کې، مثلا زه به دا ووایم چې د شرابو خلاف ما ته دا اختیار دی لکه شراب، نو زه به وایم چې لکه شراب بند، الله بند کړي دي، زه په دې اړو کمپرومایز نشم کولی. چې یو سړی دې ما ته ووایي چې یاره جي ما ته پکې اجازت راکړه او ما له پکې لایسنس راکړه، تا له څنګه لایسنس درکړم؟ خو آیا د شرابو او د نسوارو هغه مرتبه یو شانتې ده؟ د شرابو نه چې زه بندوم نو د شرابو دپاره به دلایل ویم، د شرابو په څښلو باندې بیا سزا ده چې اسلامي حکومت راغی هغه سزا به ولې ورکوي. بیا د هغې د بندولو دپاره به ټول وسایل استعمالوي. خو نسوارو نه یو سړی بندې ته یو سړی نسوار کوي، نو د نسوارو باندې به هغومره زور لګوي څومره چې په شرابو لګوي. زیات نه زیات به دا ووایي چې مړه داسې مردار شی دی، څښه ګنده. ما ته په مردان کې یاد دي، په هغه کړو کې به په دې جمي کې به چې د کومو کړو نه به یې وله دا ایره راغسته که نه، په هغې کې به ټوله شپه د سپي پراته وو، ځان به یې پکې ټوله شپه وګرو. به توده ایره وه که نه، د کبابو د کړي هغه، نو هغه به پکې ټوله شپه ځان ګرولی و او فشار له به پکې دا نسوارو والا پسې ټیم یوړو او هغې نه به یې ټیم را ډک کړو پکې به یې. نو ما به ورته ویې چې یلکه چې د هغه سپي پکې ځان ګرولی، خدای دې غرق نه کړه، دا ته په دې دغه کېږدې، په دې خوله کېږدې مردار. دا د دې دا طریقه ده. پوهېږې په خبره؟ زموږ یو ملګری و، نو هغه به نسوار الله دې وبخي وفات شوی، نو هغه چې نسوار داسې توکل که نه، نو یو ملګری ولې خپلې سپلی راوړې ورته یې په دې کې توکه. هغه ویې لرې که هغه دا خو وی نه، نو دا سپلی کې نه توکې وی نه خاص وی یاره کم از کم ستا دا خوله خو زما د سپلی نه ډېره پاکه ده، نو چې ستا په دې خوله کې پروت دی نو خیر دی. لکه دې طریقه ده واعظ و نصیحت یو طریقه، کرکې اعتراف پیدا کا. خو دا معنا نه ده چې اتی او سنډا په کوم ډانګي باندې وی نه په هغې باندې بیزه هغې کړو، د بیزې له را خلاص کړو، د هغه به د املا ماته کړي. نو د بیزې دپاره نری چوکله او د سنډا دپاره به کېدی شي چې غټ ډانګې، او د اتي دپاره به بیا به هغې نه پسې غټ ډانګې. نو ته خو داسې مه کوه که نه. امر بالمعروف، د هرې سزا د هر یو ناروا او د هرې ګناه علاج دا نه دی چې د هغې ګناه کړی او ته ولې سر له کپری له ور ډانګې راچوه. بعضې ګناهونه داسې دي چې د هغې دپاره شریعت سزاګانې مقرر دي. ګوره تاسو ته پته ده که نه، زنا دپاره شریعت سزا مقرر کړې ده چې شادي شده یو ګواهي پې تېره شي او یا اقرار وکړي، نو هغه به بیا په کاڼو باندې ولې.
او چې غیر شادي شوی نو هغه بسل کوړې ولا ورکه دې لپاره سزا مقرر ده. خدا په حدیث کې راغلي دي چې الغیبة اشد من الزنا، غیبت د زنا نم ډیره زیاته غټه ګناه ده. چې څو غیبت کې نه سره بسکه او په ډانګو وایي چې سر چې ساتي وزي مور د غیبت د لپاره سزا نه مقرر کړي. نو دې معنا دا ده چې د غیبت نه خلق منی کوا، د غیبت کې واعظ کوا، نصیحت کوا، تلقین کوا. ودا ډیره سخته ګناه لکه بل ورته تماوی رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته فرمایل چې دا تا چې د غیبت وکړه حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها نو کده دې غیبت نه څه جوړ شي لو موزجه به البحر، کدا پرې دا یو محسوس شی شي لکه د پاوډر په شانته یا لیکوډ څه شی شي او دا پرې ټول سمندر کې ورواچي نو لمزجت خو د ټول سمندر خون بوران. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها او يرول چې واقعي دا غیبت دومره ډېر لوی ګناه ده، دا غیبت دومره لوی سزا ده. پر دې باوجود دا وته ونه جاله غیبت د زنا نه زیات دی او د زنا غسل کوړي دی را دي خو چې 200 کوړي دی اوس لگاو کوم دا وته ونه. دغه خبره زین کې دا کې نه وای چې معروف څه ته وای او منکر څه ته وای. معروف دا خبره بل غډه زیات علمي شي او بیا به د بعض خلکو پر سر د شه د پاسه تیریږي نو دا ډیره په ساده انداز کې وي چې معروف معنا دا ده چې هغه په شریعت کې بالکل واضح او پډاګي او منکر دی ته وایي چې دا هغه نارواواله په شریعت کې بالکل واضح او پډاګي چې پاره کې اختلاف نه دا هغه په معروف والی کې اختلاف نه او منکر دی ته وایي چې دا هغه په نارواواله کې اختلاف نه. لہذا کومه مسلې چې د صحابه کرامو په منځ کې اختلافي دي، کومه مسلې چې د صحابه کرامو د شاګردانو په منځ کې اختلافي وي، کومه مسلې چې د ائمه مجتهدین په منځ کې اختلافي دي، دا غي دا یو پهلو معروف نه دی او دا بل پهلو منکر نه دی. لہذا دې د لپاره به قوت نه استعمالي، قوت به دا شي د لپاره استعماليږي چې دا غي معروف واله او دا غي منکر واله بالکل واضحي. لکه مثال په تور باندې دا چې کومه مسلې د اختلاف الکه امین به زور وایو که امین به پټ وایو دا د صحابه او زمانه نه اختلافي مسله روانه ده. صحابه او شاګردانم پکې مختلف دي، د شاګردانو شاګردانم پکې مختلف دي. نو چې دا غزن را روانه ده نو توجه به څنګه حل کو. خدا وایي چې دواړه ټیک دي، د چا پنځ بدا یو ټیک دي، چا پنځ به بل ټیک. زما پنځ باندې پټ امین ویل د زور امین نه بهتر دی، ستا پنځ به زور امین د پټ نه بهتري. تم را سره په سب کې ودرېګه زبم در سره ودرېګم، تماته بد مګوره زبتاته بد مګورم. او که ستا په یو ځای کې حکومت راشي نو ته به ما باندې په زور امین نشي ویلې او چې زما حکومت راشي نو زه به د حکومت زور د دې لپاره نه استعمالوم چې زه په تا باندې خامخا د امین پټو وایم. د حکومت زور د دې لپاره نه دی، د حکومت زور د دې لپاره نه دی چې په زور به خلکو چې زما حکومت راشي زه به ادا ګورې را پولیدان منه کوي دلته زما حکومت دی او زه را پولیدان نه منم. او چې ستا حکومت راشي نو ته به خلکو باندې په زور را پولیدان کې چې کله پولیدان نه کینو بیا د کمبل نه درکوم او بیا د کجوري نه درکوم او بیا د اوريجي نه درکوم. نه نه دا اوريجي دا کمبل دا څه دا کجوري دا پر پولیدان او په امین پورې متړه دا د مسلمانانو لکه ورکه د خدای د رضا د پاره چا د جماعت ورکه نه ورکه کني نو دا په کمبل پورې په امین پورې متړه. د ریاست زور، د ریاست قوت دا به د هغه منکر خلاف استعمالېږي، دا هغه منکر والے واضح په قران او په سنت. د ریاست زور به د هغه معروف د لپاره استعمالېږي. زور یادوم واعظ او نصیحت بکې، تعلیم بکې. زه په مدرسه کې درس کوم، مثلا په بخاری درس کوم، نو زه به وایم دا ما د لپاره زما چې کوم دلایل دي ما ته چې کوم خبر راجح ښکاري زه به د هغې دلیل وایم. ته چې په بل ځای کې د بخاري درس کې او د ترمذي درس کې نو تا ته چې کومه خبره راجح ښکاري ته هغه وایه. خو د ریاست او د حکومت زور د هغې لپاره استعمالې چې ما ته دا راجح ښکاري او ما په نسبت باندې خو دا ډېره زیاته راجحه ده حاجي چې پټکې په سره ول پکار دي نو خامخا د ریاست زور د دې لپاره ولګو چې پټکې به خامخا په سره او ټوپې به خامخا په سره او که ټوپې دې په سر نه کړه نه مونځ نه کېږي. یا یو امام دا وایي چې هلکه په ما پسې حاجي هلکه چې په ما پسې څوک سرتور ولاړې وي د هغه نیت ما نه دی کړی، ما لیدلي دي داسې وایي هلکه چې په ما پسې څوک سرتور ولاړې وي د هغه مونځ د هغه نیت ما نه دی کړی وي د هغه مونځ په ما پسې نه کېږي. هلکه دا تا ته چا ویلي دي چې په سرتوره دومره لویه ګناه ده چې مونځ نه کېږي؟
نو دا زورونه د دې لپاره مې واز استعمالوه، نصیحت استعمالوه، وایه دلایل وایه. نو د معروف او د منکر خبره دا ده. دې کې دا دویمه خبره هم په ذهن کې کېنوئ، هغه دا چې دا ائمه چې په خپل منځ کې مختلف دي. د ائمه په منځ کې امام شافعي دا وایي، امام مالک دا وایي، امام ابو حنیفه دا وایي. ته به وایې چې دا ورته چا دا اختیار ورکړی دی؟ نو دا ماله دا چا اختیار چا راکړی دی؟ دا ته خو دا د ناسې دا ماله دا اختیار چا راکړی؟ زه لګېږم او تا ته ورته اورې. نو دا طریقه نه ده. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي نه دي چې څوک علم لري هغه به بل طرف پوهېږي. نو ائمه هم خلک پوه کړو، د هغې شاګردان هم خلک پوه کړو. نو داسې ځان له مذهبونه خو یې جوړ نه کړو، خو په دین باندې پوهېده او په دین نور خلک پوه کړو. نو چې په دین باندې خلک پوه کړو، نو یو هغه حرام او حلال دي چې الله ویلي، هغه قطعي حرام او حلال دي، هغې کې شک نشته. یو هغه حرام او حلال دي چې د الله رسول ویلي، هغه هم قطعي حرام او حلال دي. یو هغه حرام او حلال دي چې الله او رسول نه دی ویلي چې دا حرام دی او که حلال دی، خو د دلایلو د اختلاف په وجه باندې یو عالم وایي چې دا حلال دی او دا حرام دی. لکه زه به مثال ووایم، لکه پیشو حلاله ده که حرامه؟ نو تاسو مونږ وایو ټول مونږ وایو حرامه ده. پیشو تاسو د پیشو غوښه خوړلې؟ ما هم نه ده خوړلې، تاسو به هم نه یې خوړلې. نو پیشو د مونږ په نسبت باندې لیث یو عالم دی، لیث ابن سعد ډېر لوی عالم دی، د امام ابو حنیفه، د امام شافعي او د امام مالک او دغه درجې او ډېر لوی عالم دی، خو خلک یې پېژني نه، ځکه چې ښه شاګردان ورته میلاو نه شو. کله کله یو سړی ډېر لوی عالم وي خو هغه ته ښه شاګردان میلاو نه شي، نو هغه بیا د هغه علم ضایع شي. او کله کله یو سړی دونه غټ عالم نه وي خو هغه ته ښه شاګردان میلاو شي، نو د هغه شاګردانو په وجه باندې هغه د هغه علم خور کړي، هغه قدر وکړي، نو هغه علم خور شي. نو لیث ابن سعد یو عالم و، خو هغه ته داسې شاګردان میلاو نه شو لکه امام ابو حنیفه ته چې میلاو شي. بعد الله تعالی تقسیم دی. نو هغه لیث ابن سعد وایي پیشو حلاله ده. وایي پیشو څه ده؟ ته به وایې چې هلکه اوس یو امام وایي چې پیشو حرامه ده او بل وایي پیشو حلاله ده، نو یو به راپاس وایي هلکه د امامانو ته پکې لا چا ویلي چې ته پکې حرام او حلال مقرره وه؟ نو ما د امام نه خلک تپوس نه کوي. تپوس یې ترې وکړو، ته راغلی او ما نه د دې یو مسلې تپوس وکړو او ما درته ووایي چې دا مسله داسې، بیا بل د خلکو کې بیا دا چلم دی، بیا بل عالم له لاړ شي نو هغه ته وایي داسې ده، بیا درته ټلې یاره جي ته خو وایه داسې ده، او هغه بل خو وایي داسې ده. زه ورته وایم یاره چې په چا د اعتماد دي د هغه ومنه، بس بیا ما نه تپوس مه کوه. ټیک شو، جنګول مه کوه. ستا څه مطلب دی؟ ته ما او هغه جنګې. نو لیث چې ویلي چې پیشو حلاله ده، نو د هغه دپاره د هغې دلیل دی. ما ته هغه دلیل اپیل نه کوي، چې نه کوي. نو لیث دا نه دی ویلي چې داسې حلاله ده چې که چا ورته حرامه ووایي نو هغه غرق پرک شو. لکه د چا مثلا مونځ ته حرامه وي، لکه سړی چې مونځ ته حرام ووایي نو هغه غرق شو که غرق نه شو؟ چې روژې ته حرامه ووایي نو غرق شو که غرق نه شو؟ نو چې پیشو ته حرامه ووایي نو لیث څه وایي چې داسې غرق شو؟ وایي دا به ته داسې وایې، حضرت لیث خو داسې نه دی ویلي. امام ابن عبدالبر مالکی رحمه الله مشهور مالکی عالم دی، هغه یو کتاب لیکلی دی جامع بیان العلم وفضله، د علم فضیلت. په هغې کې هغه د امام یحیی بن معین چې دا یو ډېر لوی محدث عالم دی، د هغه یو قول نقل کړی دی. په هغې کې هغه فرمایي ما برح اهل الفتوى یفتون فیحل هذا ویحرم هذا. همیشه د پاره خلق د علماو نه تپوسونه کوي او علما د فتوی جواب ورکوي. نو یو عالم د یو دلیل په بنیاد باندې وایي چې دا شی حرام دی، او بل عالم د بل دلیل په بنیاد وایي چې دا شی حلال دی. فلا يرى المحرم ان المحل هلك لتحليله، ولا يرى المحرم ان المحل هلك لتحليله، ولا يرى المحل ان المحرم هلك لتحريمه. خو چې کوم عالم وته حرام وي هغه دا نه وي چې چا وته حرام وي نو تباه شو، او چې کوم عالم وته حلال وي نو هغه دا عقیده نه چې چا وته حرام وي نو هغه تباه شو. دا حرام او حلال چې دا هغې بدلول تباهي ده، هغه د الله او رسول هغې حرام او حلال ته وایي. ائمه چې د دلیل په بنیاد باندې کوم شی حرام ګڼلی دی او کوم حلال ګڼلی دی، د هغې معنا دا نه ده چې هغه داسې حرام او داسې حلال دی لکه د الله او رسول په نسبت حرام او حلال. دا د دې امر بالمعروف او نهی عن المنکر خلاصه وه. د عام مسلمانو دا فریضه ده
قرآن کې دا وایي ولتکن منکم امة يدعون الى الخير، تاسو به دعوت ورکوي خیر طرف ته، خیر قرآن ته سنت ته. دا یو عام مسلمان کولی شي. یو عام مسلمان دا نشي کولی چې منزل راځه، یو عام مسلمان دا نشي ویلی چې غلا مه کوه، یو عام مسلمان دا نشي ویلی چې قرآن زده که. دا خو د عام مسلمان کار دی. دا به پلار بچي ته وایي، دا به مشر کشر ته وایي، دا به ګاونډي ته وایي، دا به استاد شاګرد ته وایي، دا به د ادارې سربراه د خپل لاس لاندې خلکو ته وایي، به ورته واعظ کوي، به ورته نصیحت کوي. پاتې شو دا چې کوم شی بیا په معروف کې دی او کوم شی پکې نه دی، کوم شی په منکر کې دی او کوم پکې نه دی، د کوم شي دپاره به څومره زور استعمالی، نو دې دپاره بیا علم پکار دی. نو ځکه په قرآن کې دا 2 قسم آیاتونه دي، دواړه موږ دلته ذکر کړي. یو آیت دا دی چې کنتم خیر امة اخرجت للناس، تاسو دا ټول مسلمانان به دا کار کوئ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. بل آیت دا دی چې ولتکن منکم امة يدعون الى الخير، ټول مسلمانان نه، په تاسو کې به یوه ډله راشي چې به دا کار کوي. دې نه پته ولګېده چې یو د معروف او د منکر عامه معنا ده. ښکاره په ډاګه ناروا دي، د هغې نه به هر سړی منې کول کوي. ښکاره په ډاګه نیکۍ دي، هغې ته به هر سړی دعوت ورکوي. یو هغه چې هغې دپاره علم پکار دی چې آیا دا د کومه حده پورې نیکي ده، دا د کومه حده پورې منکر دی، دې دپاره څومره زور استعمالول پکار دي، څنګه امر پکار دی، څنګه نهی پکار ده. نو د هغې دپاره بیا ولتکن منکم امة، بیا یوه ډله پکار ده چې هغې سره علم وي، هغې سره پوه وي. نو هغه بیا دغه پوهې مطابق، هغه بیا دغه پوهې خلکو کار، هغه بیا اهل علمو ته پرېږده. دا د دې آیاتونو خلاصه وه چې تا ته ما وویله. اوس دې آیاتونو ته غوږ کېږده. بسم الله الرحمن الرحیم. ولتکن منکم امة يدعون الى الخير، او پکار د چې وي په تاسو کې یوه ډله چې هغه دعوت ورکوي او خلک رابلي قرآن او سنت ته. چې هر څوک داسې قرآن ته رابلي خلک او سنت ته خلک رابلي. وینهون عن المنکر، او بندی خلق د نارواونا، اولئک هم المفلحون، ویأمرون بالمعروف، او حکم کوي خلقو ته په معروف او په نیکو. بیا دا ډله دا تا ته ماوی د اسلامي حکومت کارم دی. نو اسلامي حکومت به زور استعمالوي، چا سره بل ځای کې په یو ځای کې زور، د زور د استعمالولو خو یو طریقه ده که نه. زور یوازې دې ته خو نه وایي چې مټ وله تاو کړي، یا لکه دا بچی چې ماشومان، دا بچی چې به د پلار او مور کومه خبره مني نو ولې د پلار له مټ تاووي، څه غوږ وله تاووي، ډانګې پسې رالي. زور خو یو طریقه ده. ما ته یاد دی یو ځل په یو درس کې ما ته چا ووایي چې یو مور ده، نو هغې خپل بچي ته ووایي چې بچیه دا ټي وي خو دا تا ته چې څه ګورې دا خو به نه ګورې. نو هغه یې ترې بند کړ. ماشوم یې ولګېد، هغه زوی هغه په سرو غرمو کېناسته وی، نه به ډوډۍ خورم او نه به اوبه څښم، او په دې سرو غرمو به ناست. او چې څو پورې مور ماله د ټي وي چابي نه ده راکړې، نو هغه پورې نه پرېږدم. دا یو ما ته یاد دی، زموږ په درس کې یو حلقه. نو هغه بیا ما ته رپورټ چاره، هغه مور یې ورته وویل چې بچیه په دې سرو غرمو کېنه، که ډېر زیات د غرمه خوښې نو کېنه، او که اور دی ورته وویل، دا ما ته یاد. او وایي که ډېر په دې غرمو دې ګزاره یوازې نه کېږي چې اور درته هم بل کړم، وایي که ډېره یخني دې کېږي چې اور هم درته بل کړم. خو که دا دې خیال چې زه به درته دا نه په دا ټټو دي پس هغه بچی چې په دې پوه شو چې دا خو دا زور دی، دا زور. یو سړي ما ته دا ووایي، مشر سپین ږیری سړی و، ما به لیده دی به درس نه راته. بله ورځ چې مې کتل هغه زما خوا کې کېناست. یو ورځ بله ورځ ما ته په غوږ کې ووایي، وی ته خبرې زه څنګه رالم؟ مې څنګه رالی؟ وی ښځې په اوس زور رالېږلی یم. وی راته ویې چې زه خو جومات ته ټول خلک تللي په جومات کې درسونه کوي، ته په کور کې ناست یې. وی په زور یې راولېږلم. نو سته په سړی چې ښځې پسې ډانګی راغستی و. نو دا زور چې دی دا د دې مختلفې طریقې دي. بیا په خبره څومره قوت چې پتا کي هغه استعمالوه د نیکۍ دپاره. دا کسان هم دي کامیاب. کنتم خیر امت، نو چې څه خلک دا کار کوي نو باقي ټول امت به د دې خپې نه راکاږي، باقي امت به د دې مرسته کوي. ځکه دې ټولو ته وایي چې ټول دا کار کوي. چې څه خلک دا کار کوي نو هغه باقي خلک به د دې څه کوي، هغه به د دې تعاون کوي، هغه به د دې مرسته کوي، هغه مدد کوي، هغه به د دې په زور کې ګیټۍ ورچوي. نو ځکه وایي چې د ټول امت دا کار. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تاسو د تیر امتونو په مقابله کې اوس غوره امت دی. تیر امتونه ختم دي، هغې دا کارونه پرېښي دي، اوس دا کار ستاسو دی.
تأمرون بالمعروف تاسو به حکم کوي د معروف وتنهون عن المنکر او تاسو به بندوي خلق د نارواونه وتؤمنون بالله او تاسو به ایمان راوړئ په الله باندې. د دې دا معنا نه ده چې امر بالمعروف به مخکې کې او ایمان به وروسته راوړئ. دا ترتیب کې دا مطلب نه دی. د دې مطلب دا دی دلته دا آیت د امر بالمعروف د پاره راوړو نو ځکه یې مخکې کړو چې کومه خبره په کوم وخت کې ضروري نو خلک مخکې کوي. د دې معنا دا نه چې هغه وروسته یې وکړو نو هغه غیر ضروري ده. خو نه په دې وخت کې ما دا خبره کوله، په دې وخت کې مې دا خبره کوله. لکه ته یو بچي ته وایې چې هلکه بچیه ما له اوبه راوړه، نو هغه وایي ښه ده بس ښه له اوبه به راوړم او تا خو ما ته داسې نه دي ویلي چې کالج ته او سبق لمځه. نه خبره ته وایي چې هلکه خو ما وایي اوبه په کار وي نه ما وایي اوبه راوړه. په دې دا معنا خو نه شوه چې اوبه راوړه او سبق مه وایه. دا مطلب شو نه جي دا مطلب خو نه دی. دا به ته ډېر ساده چې دا مطلب یې دی. ويقيمون دا وينهون عن المنكر او دی به بندي د نارواونه او وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب او کدی کتاب والهم په خدای ایمان راوړل وي نو لکان خیر لهم. اساسا ته اهل کتاب وي خدای الله خبره منی نه دا به ولا خوي منهم المؤمنون ځنې پکې ایماندارم دي واکثرهم الفاسقون او اکثر پکې نافرمان دي. اوس ګوره د مؤمنانو کار سره امر بالمعروف او نهي عن المنکر او د مؤمن په مقابله کې د منافق څه کار دی. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافقان سړي او منافقان خریدار یو بل په شانت دي. څه کوي؟ یامرون بالمنکر دی خو بل ته حکم کوي د نارواو چې په کوم ځای کې ناروا کیږي بد د پاغه کې دلچسپي چې څه ناروا کیږي غلط کار کیږي چرته ګناه کیږي بد د پاغه کې دلچسپي هغه له خلق لیږي داغه تعاون کوي داغه پروپاګاندا کوي پای کې پیسې لګي داغه تعریف کوي هغه ته خلق ورلیږي داغه حوصله افزایی کوي. دا د منافقانو کار. او وینهون عن المعروف او بندي خلق د معروف او د الله تعالی د معروف د کلا واضح نه کو نه خلق بندي چې څومره وسکي. ويقبضون ايديهم او د نیکه خپل الله سنرا بند کړی دي. نس الله فنسيهم دی الله پرې خدانو الله تعالی دی پرې خو دو. ان المنافقين هم الفاسقون بشک منافقان هم دي نافرمان دي. اوس الله تعالی وی چې په پخوانه زمانہ کې چې کوم خلق تباشو دا ولې تباشو ځکه چې اکثر خلکو ظلم کو او دا غي په مقابله کې چې د کوم د نیکانو خلکو تعدادو نو دوه قسمه خبرې وي. یو خبره دا و چې د نیکانو تعداد زیاتو نو الله تعالی عذاب راونه لې دومره د نیکانو تعداد زیاتو چې هغه نیکی غالب و نو چې نیکی غالب و نو بیا آسماني عذاب نه رات. او کله داسې وشوه چې هغه نیکی به غالب نه و هغه د نیکه ترابلون کې او د ګنا نه بندون کې به کم نو چې کم نو بیا به د هغې په نتیجه کې عذاب راغی نو چې کم خلک به د نیکه ته به رابلل کول او د بدۍ نه به بندول کول هغه به بد شو او باقي به خلق تباه شو. دې آیت مطلب دا دی چې خلکو عام عادت داو چې هغې د خواهشاتو تابعداري کوله. د خواهشاتو د تابعدارۍ په مقابله کې یو تعداد د نیکانو خلکو عمر د دغه نیکانو خلکو تعداد به کله زیاتو نو بیا به عذاب نه راته. پکار ده چې په تاسو کې هم د داسې خلکو تعداد زیات چې هغه د بدۍ نه بندول کوي نو آسماني عذاب به نه راځي. که د داسې خلکو تعداد کله کم شو چې هغې د نیکۍ ترویج کو او د بدۍ نه بندول کول نو بیا به آسماني عذاب راځي. البته هغه خلک به پکې بچي چې څوک نهي عن المنکر کوي په عذاب به راځي. البته عذاب څه ته وایي نو د عذاب بیا مختلف شکلونه دي. لکه سورۃ انعام کې الله تعالی فرمایي دا عذاب دی چې دا مسلمانان یو بل وجني په ډلو کې تقسیم شي یو بل وجني او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض. د مذهبي ډلو په نوم باندې د خلق د یو بل خلاف را پاشي یو بل باندې فتوی لګي او یو بل وجني. د انکو پښتو په نوم باندې او د پنجابي او د بنگالي په نوم باندې را پاشي یو بل وجني. په نورو ډلو په نوم باندې او په مختلفو طریقو باندې خلق را پاشي او د یو بل سټونه ماتي. لا ترجعوا بعدي کفارا. نبی علیہ السلام فرمایي زمانه پس بیرته کافر نشي. څنګه یضرب بعضکم رقاب بعض چې مسلمان په وړه خبره ببل پسې تور راغستی او ټوپک راغستی او د مسلمان سټ وای کافر ته بیغمه ناشتي يهوديان مزي کوي او مسلمان د مسلمان سټ وای. دا د الله تعالی عذاب. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه فسول النوا
فسولنوا من القرون دا پیړونا من قبلكم تستاسون مخکیو فلولا كان اولو بقيه ولنو پاغي کدا شي خلق چې هغه د خیر اثر لرون کی خلقو اولو بقيه چې هغه خیر والا خلقو یعنی په معاشره کې داغي خبره ته وګي خوده کېده اولو بقيه دمانه دي اولو عقل وخيارانو او ظاهره خبر ده چې معاشره کې وخياري نو هغه ته قیادت ملاوي خلق به دا خبره ته وګ دي او اولو بقيه معنا دا چې د اغي په خبره کې زور نو پکار دا چې د چا په خبره کې زوري چې د چا په معاشره کې یو مقام او یو حیثیتي نه د عقل په وجه یا د بل سم دولت په وجه یا د بل یو عہده په وجه خو چې د چا په خبره کې په معاشره کې زوري او د چا څه حیثیتي نو پکار دا چې هغه د زور او د قوت او د حیثیت او د خپل مقام او مرتبه او د عقل یوازې د ځان او د خپل بچو د لپاره استعمال نکي هغه د معاشري د اصلاح لپاره استعمال نو پکار د چې دا شي خلک ډیر وي او هغه اولو بقيه سوق دي ينهون عن الفساد في الارض چاغي د فساد في الارض نه پسمکه کې د فساد نه منع کوي الا قليلا ممن انجينا منهم پکار د چې دا خلک ډیر وي خدای لګو او دا لګ مونږه بچ کړ پکار دا چې دا ډیر وي په ډیر تعداد کې دا شکل لیکن دا په تعداد کې لګو او چې لګو نه په خپل بچ شو خو باقي خلکو باندې عذاب را واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس دا الا قليلا ممن انجينا منهم سوا دا غلغونه چې مونږ اخلاص کړو واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه ورپسیو ظالمان پاغه مسته کې چې دی په کوم پاغه حالت کې چې دی په کوم مسویو وکانو مجرمین او دی ډیر مجرمانو مس خلق چې د دنیا پر دولت کې او په عيش او په عشرت کې او په خوشاله کې او آخرت یری دا ډیر خطرناک خبره ده د دې مطلب دا دی چې کې دې شي چې الله تعالی دا شي حالت کې عذاب راولي چې خلکو ته پته نه وي په خوا په زمانہ کې دا طریقه و د الله تعالی چې اول به خلق پرې اخذناهم بالباساء والضراء په تکلیفونو به راونی ولعلهم يضرعون چې خلک عاجزیو کی خو چې کله عاجزی به خلکو پرې خو دا الله تعالی فتحنا عليهم ابواب كل شيء به په نعمتونو دروازې را پرانستي حتى عفوا خلق ډیر شو وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء او ودا او تار چلاو او دا تودې سړې په پخوا خلکم راغلي مړه دې دا مطلب نه دی چې خدای ناراضه دی نو اخذناهم بغتة اچانک په موږ عذاب راولېږي دا داسنه خطرناک او اچانک عذاب نه ځان بچ کولو د پاره د خوشاله په حالت کې الله تعالی ته رجوع پکار ده د خوشاله په حالت کې الله ته رجوع نو الله تعالی به د خفګان په حالت کې ستا خبره بیا اوري او چې ته د خوشاله په حالت کې بیا الله ير کې او چې خفګان در باندې راشي بیا د وګدوګ نه پلنه وګدوګ د دعاګانې کې نو الله تعالی وي خزه دې وصيات شوم دا ورډه خطرناک خبره ده وکانو مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون او نه دې ستا رب چې هلاک خلق په ظلم الله تعالی له ظلم څخه نه ور کوي واهلها مصلحون چې باشندگان د علاقو خلقي چې د باشندگان د علاقو خلقي نو الله تعالی وی مال ظلم سم مزه نه راځي چې تباکو موزه په عذابونه را لېګم بیا حضرت لقمان خپل بچی ته وی دا مې په اخرنه آیت چې دا اجتماعي عملم دی او دا انفرادي عملم دی او دې کې یو خبره بل ده بد دا وسره نوٹ کې هغه دا چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر بکې خیر دې کته आवाज که څوک د مرګري نه می هیڅ څوک د مرګري نه دي یا لکه چې مرګري خو بیا فمړه هغه په فارسی کې یو متل له وای مرګ امبوه جشنه دار ده وای د غنې مرګم جشنی د غنې مرګم شي نه د غنې خو مرګم جشنی چې ګڼ خلک مرګري بیا خو سره تکړی پکار دا چې ته आवाज او ته امر بالمعروف او نهي عن المنکر کې ستاسو قیمت پته پدې کې لګي څوک د مرګري یو کنه خو ته دا کار کې یو خبر دغه خبره دا ده چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر کې نو بیا به مصیبتونو تم ټینګيږي دا ورډر ګران کار دی بیا به دوستان کمی په پخوانو علماو کې یو عالم تیر شوی دی هغه وایي چې د یو عالم یو علاقې ته ورشي کنه د یو عالم په باره کې تاسو کې ورسو کې د صفت کوي یا عجیب ډېر خسړای یا بالکل ډېر خسړای او هیڅ کوم ته خفنای ته پوه شو چې دا ډېر غت ته پوه شو چې دا مداهن دی مداهن پیژنې کنه د چا خوب ګوتن نشي
دی د چا په غلطۍ باندې او چې نه ته وایې چې هلکه سودخور د خدای دشمن دی نو هغه به وایي چې یاره دا جوړ ورته ما چا دا زه ورته جوړ چا په ګوته کړی یم دا خو یې نن په ما پسې وي ته وایې رشوتخور رشوتونه به خوري او بیا به جماعتي خلکو له کوي رشوتونه به خوري او بیا به راځي او یاره دا خو یې لکه چې ما ته وي یاره دا ګوره دا د ما دا نوم ورته چې لکه ما ته خو پته نشته دی چې ته څوک یې نو بیا وایي چې د هغه په باره کې د هر چا نه واورې نو هر سړی به راته وایي نه نه مړه خو په هر چا پسې لګیا وایي ته به پوه شې چې دا سړی چې په هر چا پسې لګیا دی او هر سړی بد وایي څه خلک به بد وایي څه به ښه وایي نو دا پته ولګېده چې دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي او چې داسې یو سړی دی چې د هغه هر څوک ښه وایي یاره جی بالکل یاره ډېر ښه سړی اډو د چا په کار کې کار نه لري بالکل له چا ملاس ته غوا نه پاسوي بالکل له چا ملاس ته غوا د چا ملاس ته غوا نه پاسوي نو دا تا ته ښه سړی ښکاري نو پیغمبرانو خو د خلکو ملاس غویان هم پاسولي وو غوا نه پیغمبرانو خو ملاس سړي هم را پاسولي او ته یې ملاس ته غوا نه پاسوي نو بیا وایي پته ولګېده چې دا چې وایي چې دا د هر چا خوښ دی که نه بد دا پته ولګېده دا مداهن دی حضرت لقمان وایي واصبر علی ما اصابک چې امر بالمعروف کې که نه او نهی عن المنکر کې نو لم یدعا للمرء صدیقا کېدای شي خپل دوستان به دنه بیا خفوي بیا به دوستان هم دنه خفه شي ډېر خلک به دوستاني او چې سمه خبره وکړي که نه بیا به وایي یاره نو بس مونږ خو سره ملګرتیا کوله خو په مونږ هم په آخر کې راکېښودو دا مطلب شو یا بنی اقم الصلاة اے بچی منز قائم و امر بالمعروف او امر بالمعروف کوا ونهی عن المنکر او د منکر او د نارواو نه بندول کوا کسو کی کيو کنه کوي ته کوا واصبر على ما اصابك او په دې لار کې چې تا ته مصیبت رسیږي نو داغه باوجود هم ټینګ پاتې کېږي صبر کوا داغه باوجود هم امر بالمعروف او نهی عن المنکر مپریدا زکا چې ان ذالک من عزم الامور دا د لوی اهم غټو کارونو نه یو کار دی دا چې ورکوټه کار نه دی چې هر څوک به وکي دا ډېر غټ کار دی دا هغه څوک کولای شي چې بیا مصیبتونو تم ټینګېدی شي نو الله رب العالمین دې مال او تعالی پرې د پوهې او د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين صلى الله تعالى عليه وسلم.